زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو علماء کرامو طلباء عظامو او عامو مسلمانانو ورونو، الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دلته راجمع کېدل د خپلې رضا سبب او ذریعه وګرځوي. تاسو او موږ دلته د خوشحالۍ په یو تقریب کې شریک یو جمع یو. تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. دا خوشحالي زمونږ د دې کشر ورور مولوی محمد غلام حفظه الله د دستار بندۍ په مناسبت کې راجمع شوي. دې وخت کې مدرسو کې دستار بندۍ کېږي. علماء کرام خپلو شاګردانو ته د عزت تاجونه د عزت پټکي ورپسروي. دا دستار بندي ولې کوي او دستار بندۍ کې څه فایده ده او دستار بندۍ نه وروسته د عالم څه ذمهواري ده؟ دستار بندي زمونږ د دین عالمان، استادان، مشران، د امت اکابرین، اهل مدارس دا ځکه کوي چې خپلو شاګردانو باندې د اعتماد اظهار کوي او خپل شاګردان د امت د اصلاح د معاشرې د اصلاح دپاره وړاندې کوي. دا دستاربندي څه نوې خبره نه ده او نه څه بدعت دی او دین کې. پخوا عربو کې دا دستور او په اسلام کې هم دا طریقه وه او جنت کې به هم انشاءالله دستاربندي. نو دا یو مطلوب او بهترین کار دی. عربو کې پخوا نه دا رواج و جاهلیت زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه نه مدینه منوره ته مهاجر شو، هجرت وکړ. درې قسمه خلک یو هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان او منونکي وو، هغې ته صحابه کرام وایي. یو هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پټه او ښکاره دشمنانو، هغې ته کافران وایي. بل هغه چې ظاهره کې د نبی علیه السلام د دوستۍ اظهار کوو او په پټه دشمنانو، دې ته منافقین وایي. د منافقینو مشر نوم عبدالله ابن ابی ابن سلول دی، د یوې ډلې د یو قوم او د یوې قبیلې سردار. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي بیمار پرسۍ لته بیمار و. لاره کې په خپل مرکب سورو نو ودرېده. مجلس د عبدالله ابن ابی ابن سلول هم دی او نور کسان هم ورسره ناست دي. د نبی علیه السلام غرض دا و چې دوی ته به د دین دعوت ورکوي. نو هغې سپکې سپورې خبرې ورته وکړې چې ته ځې او نازې نه ګورې، ورځې کې خپله خبره کې زمونږ مجلس دې خراب کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو او د دې ځایه روان شو. د هغه صحابي کور ته لاړه، هغه ته یې ګیله وکړه، ورته وایي ستا د قوم سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول خو ما ته ډېرې سپورې او ستغې خبرې وکړې. دا صحابي ورته وایي قربان مه خفه کېږه، د مدینې خلکو مشوره کړې وه او اتفاق یې کړی و چې د مدینې د مشرۍ تاج دته ورپسري کړي، دته د مشرۍ دستاربندي وکړي. خو ته چې مدینې منورې ته راغلې نو د ده نه مشري لاړه، ځکه چې نبي یي نو بیا بل څوک مشر کېدی شي. نو تا ته مشري نیولې، دله حسد ورځي او دله غوسه ورځي، نو ځکه دا خبرې کوي. دې نه معلومه شوه چې اسلام نه وړاندې هم دستاربندي وه او پټکۍ پسرول دا د مشرۍ نښه وه. مشر نه به پټکۍ ورپسره.
زمانگا یاد شی پخوا دی علاقو که بدارو رواجو چی چال بے وعدو کنو پا وعده که بے پٹکے ورطا زکر دا کور مشری او ذمداری ور پسرش بیا پا اسلام کے هم دستار بندی وا سوک بے مشر مقرراون و اغلق بے پٹکے پسر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی قربان زخو کشر یم نوجوان یم تمالے گے چی پیسلے و کنو زبا سوئے ما تا خود پیسلو چل نرازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی یو قیدہ در تخیم پدے با عمل کینو بیا با در تا پیسلے آسانیش ویسنگا و یو سڑے تا ترائشی او ډېر جزې پسې او جړاګانې وکړي چې پلانکي را سره ظلم کړی نو ته به فورن فیصله نه کې د هغه بل خبره به هم واورې چې هغه څه وایي کله دې چې د دواړو خبره واورېده نو بیا به فیصله کې دا د فیصلې اصول دي د دواړو خبره به اورې بیا به فیصله کې موږ خو جلدبازي کوو د یو خبره واورو هغه راته وژاړي نو موږ وایي دا مظلوم دے او دا پا حق کے فیصلہ وکنا دا بل خبرم لگا وریدل پکار دی چا بل سوئی جڑا خود مظلومیت نخنی قاضی شریح رحمہ اللہ یو قاضی تیر سوئی او عالم اغوی جڑا دا مظلومیت نخنا دا یعقوب علیہ السلام بچو یوسف علیہ السلام کوئی تا گزار کا ظلم ورسرو کا اور بیا ماخام لپلار لراغ للجڑلی اللہ تعالیٰ قرآن کی وی وجاؤوا اباهم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ما خام پلان لرالو جڑلیم چیو سو خورک شو شرم خو خوڑلو لیوو خوڑو نو گوری زیادے پا یوسف علیہ السلام اکو بیا ما خام لے جڑل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام دا جرگی او دا مصلحت او دا پیسلی اصول خودو بیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پٹکے ہوتا دستار بندی ہوتا اکڑا یمن مشر مقرراو پٹکے ورطا ہوتا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے دتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل مبارک لاس پٹکے تڑلے ہو معلوم اشوا چے اسلام کم دا مشرے نخدار چے پٹکے ورطا ہوتا گی او جنت کے بہم دستار بندی خود دو فرق دی یو دار چی دنیا کے دستار بندی دا بچی او جنت کے با دستار بندی دا مور و پلاری بیم فرق دار دنیا کے دستار بندی دائی چی پٹکے ورطا پسر کی دی او جنت کے دستار بندی دائی تاج با ورطا پسر کی دا عزت تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا بچی قرآن زک و عمل پہ ہوکو البس والداو تاجا یوم القیامہ مور پلار تب خدای تاج دا قیامت پا رزور پسر کی اب سنگ تاجی رنا بیدنور دا رنا نزیاد تی اب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا مور پلار دا حالی چه دا سی تاج باور پسر سی چه دا نور نبا دیر روخانی ندا دی بچی بس حالی دا درجہ خوب دیر اوچت تی زکا محنت کرے نو دستار بندی دا مشرے نخرا اس کتا سو منگا سوچو کو دا پٹکے ورطا پسرک دی دا ملانے ورطا نتاوئی پا وگائی ورطا نک دی پلاس کے نور کئی چیز ازان لبے ہوا ہی دا ولی دا پسر زکک دی چی سر پا بدن کے دا ٹولو نوچت دی دو خبرو تا اشارہ کئی یو دار چی تا حق علم کی کمال تا ورسیدلی چکم دا بران راغلے زکا سر برا دے کنا دا قرآن و دا حدیث علم خود بران راغلے دے او دا نور دا دنیا علمون دا خودی ضروری دی خدا خو انسانان ایجاد کری دی کنا دا خود بران ندی راغلی
امام مالک رحمه الله فرمای العلم ما جاء من فوق، علم هغه دی چې کوم د بره نه راغلی. دویم په سر ورته ځکه دی اشاره دی خبرې ته کوي چې کله په سړي ګزار کېږي که تاسو خیال کړی د دوو جګړه او یو ګټان راولي او په دې سر باندې یا کوتک ورته وایي نو سړی سر بچ کوي لاس ورته نیسي چې سر مې خوږ نشي کله کمزوری شي نو په خپو منډه کې چې سر مې بچ نو خپې هم د سر د حفاظت دپاره استعمالوي، لاسونه هم د سر د حفاظت د استعمال دپاره استعمالوي. کله څادر داسې ونیسي چې سر مې ونه ولي، ځکه د سر نه انسان وجل کېږي که نه. نو په سر یې ځکه ږدي چې ستا سر خو ډېر مهم دی طالب العلمه، خو تا ته چې کوم دستار در په سر کوم دا ستا د سر د پاسه دی، ستا د سر نه هم دا ډېر مهم دی. تو خو په لاس او پښو د سر حفاظت کې، خو د دې دستار حفاظت به په سر کې. ستا سر که لاړ شي لاړ دي شي، خو چې دستار کمزوری نه شي، دستار دې په خپو کې ونه غورځېږي، ستا سر دی نه یو انسان به یو عالم به نه خو د دستار بې حرمتي ونه شي، ځکه دا د رسول الله میراث دی، د رسول الله نسبت دی، د دې حفاظت به په سر کې دی ته پکې اشاره ده. ښه چې دستار بندي وکړي نو څه چلو شو دته به څه میلاویږي، غټې ډګریانې غټې تنخواګانې د دنیا غټ عزت هېڅ هم نشته، هېڅ هم نشته. البته دته یو عظیم منصب ملاویږي چې هغه میراث نبوت دی صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. دا مصلی د رسول الله میراث، دا منبر او محراب د رسول الله میراث، دا پټکې د رسول الله میراث، د رسول الله وراثت دی نه غټه مرتبه بله چرته ده. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، جبریل علیه السلام راغی، ورسره ملک الموت دی د مرګ ملایکه، هغه ملایکه چې په روحونو مسلطه ده. جبریل علیه السلام ورته وایي قربان ما سره ملک الموت راغلی، اجازت غواړي چې روح دې واخلم که وانخلم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت و ملک الموت دی اجازت اخلي روح دې واخلم که وانخلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي زما روح دې واخلي په دې مې څه پروا نشته، جبریله زما نه وروسته به زما د امت څخه زما د امت رهنمایي به څوک کوي، زما د امت سرپرستی به څوک کوي، او زما امت ته به ښه لاره څوک ښیي چې زه لاړ شم. نور څه خبره نه ده، ملأ الاعلی ته ځم، الله ته ځم، هېڅ خبره نشته. جبریل علیه السلام ورته وایي ښه زه به د الله نه تپوس وکړم. جبریل علیه السلام راغی ورته وایي چې الله وایي چې ته لاړ شي ستا نه وروسته به ستا کار عالمان کوي. د پیغمبرانو وارثان عالمان دي، د امت رهنمایي به عالمان کوي، علماء کرام به کوي. دا څومره خوش نصیبي ده، دا څومره د عزت دستار دی، دا څومره د عزت مقام دی، دا څومره د عزت مرتبه ده چې د امت د رهنمایي هغه ذمواري ورپه سر شو چې کوم د پیغمبرانو منصب دی. دویم عالمان ګورې ستوري دي، اسمان کې هم خدای ستوري پیدا کړي او ځمکه کې. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، یقینا موږ ښایسته کړی دی اسمان د دنیا په ښایست د ستورو. دویم وحفظا من کل شیطان مارد، د ستورو کار دا دی چې په دې موږ حفاظت کوو د سرکشه شیطانانو. شیطان اوچت شي ستوری پرې راخطا شي شیطان ولي.
نو د عالمانو هم دقه دوه کاره دي. یو ستوري دي، ستوري چې اسمان کې نو موږ له پکې څه پیدا ده؟ موږ له پکې دا پیدا ده چې لاره پې وینو. الله وی وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. په ستورو باندې دوی لاره مومي، لکه څنګه چې د اسمان په ستورو د ځمکې لاره ته محسوسه. همدارنګې العلماء نجوم الارض، دا عالمان دا د ځمکې ستوري دي. د دین لاره به ته په د عالمانو معلومه، عالمان به تا ته د دین لاره درښیي. دویم د ستورو کار دا دی وحفظا من کل شیطان مارد، هر سرکشه شیطان په دې سر ولي. عالم ذمواري هم دا ده، هر فتنه مخې ته عالم ولاړ دی، هر فتنه عالم ختمه کړې ده، او هر فتنه مخې ته عالم خپل سینه سپر کړې ده، خپل سر قربان کړی، د خپل عزت پروا یې نه ده ساتلې، خو فتنه یې ختمه کړې. زما ستا نه د فتنې دفاع کړې ده که نه ده کړې؟ دا خو زمونږ بدنصیبي ده چې مونږ سره د علماو قدر نشته. زمونږ زړونو کې د علماو بې عزتي پرته ده. مونږ چې لږ په خېټه درسي مولین داسې او مولین داسې، بس خبره دویمه زمونږ په مولین او نوجوان کول زمونږ. نو دا ګورې د عالمانو کار دی چې هغوی خلکو ته د دین لاره ښیي. ښه که مونږ د دې عالمانو قدر وکړو نو زمونږ به څه درجه وي؟ زمونږ به درجه دی چې خدای به هم بخي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په انسانیت کې او په کائناتو کې خدای ته د ټولو نه زیات محبوب و، او د عالم نسبت د رسول الله سره دی. د رسول الله تاسو سوچ وکړئ، یو مور د بچی سره محبت دی، بچی مسافر دی، هغه ورته تصویر راولیږي چې دې تصویر ته مې مورې ګوره نو تسلي به دې کېږي. دا مور دا تصویر اور ته غورځوي چې تنور کې اور بل کې د بچي دا تصویر پکې واچوي، داسې کوي نه کوي. دقه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبوب دی. علماء کرام دا د رسول الله وارثان دي، د رسول الله تصویر دی. خدای دا نه کوي چې عالمان جهنم ته واچي. ځکه حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عالم به خدای راولي د قیامت په ورځ، حساب به ورسره وکړي، بیا به ورته وایي تا کې د خپل صفت د علم ما دې دپاره نه دی ایښی چې زه دې دوزخ ته واچوم، دوزخ له دې نه اچوم. نو چې د دې عالم چې د رسول الله او د الله د محبوب سره نسبت دی، د دې عالم قدر او عزت ما ورته وکړو نو زما او ستا به صحیح الله برانه ډېر رضایي. یو بزرګ تېر شوی بایزید بستامي رحمه الله، ډېر عظیم شخصیت. هغې وخت کې او زمان کې عالم امام احمد ابن حنبل رحمه الله. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د حدیثو د دنیا بادشاہ دی، ډېر عظیم شخصیت. امام احمد ابن حنبل په لختي ناست دی او دس کوي، بایزید بستامی بره ناست دی او دس کوي بزرگ. د بایزید بستامی د او دس چارندام د اوبه چې دي د امام احمد ابن حنبل ور رواني. نو د زړه کې ویلې چې دا خو عالم دی چې زما د اوبه د چارندام په ده ورځي نو دا خو بې ادبي ده. غلی را پاسېد او ښکته کېناسته چې د ده اوبه په ما راځي نو خیر دی. هغلی څه نه دي ویلي چې زه ستا ادب کوم، بس د خدای سره پټه معامله وه. څه وخت وروسته وفات شو، چا په خوب کې ولیدو شاګردانو چې خدای در سره څه وکړه، وایي خدای وبخلم. ښه وایي تا خو ډېر عبادتونه کړي دي، ډېر تهجد او تلاوتونه او ذکرونه، په دې به بخلی نه، په یو معمولي عمل یې بخلی یم. دا زما او د الله په منځ کې معامله وه. هغه کم عمل و د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قدر او عزت مې کړی، ځکه خدای وبخل. ښه وایي د لاس کې دې څه دي، لاس یې موټی و، داسې کوی دی کې ملغلرې دي. دا ملغلرې د کم ځای نه راغلی؟ امام احمد ابن حنبل وفات شوی و د بایزید بستامي نه وړاندې.
وای خدای ورته ویل چې جنت کې به اعلی مقام درکم څه غواړې امام احمد ته وایي امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته وایي دا غواړم چې درس حدیث حلقه راته جوړه شي چې زه یم او شاګردان مې یو حدیث ورته بیان وای کوم شاګردان چې د ده وفات شوي د هغوی روحونه ورته راجمع کړه چې دوی ته حدیث وایي نو دا ملائک چې دوی حدیث وایي ملائکې په د جنت ملغلرې شیندي نو زه هم په دې مجلس کې شریک شوم نو دا ملغلرې مې راونیولې ده اگر چې دا خوب دی د خوب معامله ده خو خوب خو مستقل دلیل نه دی خو یو شاهد او تایید خدای کړه یو بشارت خدای کړه قرآن کریم کې ورته زیری ویل شوی لکه موږ د علماء کرامو قدر کوو او زموږ په زړونو کې د علماء عزت دی یقینا چې الله به زموږ نه رضا وي ځکه دا د څلور څیزونه دي چې د دې عزت ډېر پکار دی دې ته شاعر الله وایي شاعر الله هغه څیزونه چې د هغې عزت په موږ لازم دی الله وایي ذلک ومن یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب یو رسول الله دیم کتاب الله دریم منز او سلورم بیت الله دا سلور شاعر الله شاه ولی الله رحمه الله زموږ د دې امت یو عالم تیر شوی هغه لیکلی دي هغه وایي دا سلور خو اصول دي او فروع یې هم شته رسول الله اصل دی علماء فرو دي رسول الله شاعر الله کې شو علماء شاعر الله کې شو صحیح شو د عالم عزت دا د زړه د تقوا چا زړه کې چې تقوا یې هغه د عالم عزت کوي بین کتاب الله دا اصل دی نور د حدیث او د فقه دینی کتابونه چې څومره دي د ټولو عزت پکې دای فرو دي د دریم نمبر منز الصلاه دا شاعر الله د دې بې عزتي باندې کې او د دې سره تړلې او دس او دا نوري خبرې چې کومې دي دا فرو دي دا ټول پکې داخلي سلورم نمبر شاعر الله بیت الله د کعبۃ الله د خدای کعبه دا اوس اصل دی او جماعتونه او مدرسې او خانقاهونه دای فرو دي د دې ټولو تعظیم پکې ذلك ومن يعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب دا تعظیم د شاعر الله د زړه د تقوا نه خبره الله تعالی دې د دستار بندي مبارک کړي الله تعالی دې د ډېر خیر ذریعہ وګرځي او د علماء او موارد معاشري د ځان اسلام دیم د کور اسلام دریم د معاشري اسلام د درې میدانونه دي عالم ته اول شروع به د ځان نه کوي دیم به د کور نه شروع کوي او دریم د معاشري اسلام کې قرآن دا درې اصول موږ ته ښودلي دي چې دا درې به کوي تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل او معاشري اصلاح سیاست مدني دا درې واړه به کوي نو علماو دپاره داسې موارد او دا کارکردګي ده دا به کوي الله تعالی دې ټولو علماو ته چې سږکال څومره فاضلان شوي دي مدرسو کې الحمدلله مدرسې ډېرېږي شکر دی یو وخت داسې و موږ به دلته سبق ویلی دی تختاباد مدرسه کې د چارسدې اډې نه تر ډېرۍ پورې صرف د یو مدرسه و تختاباد مدرسه د علوم هدایت الاسلام اوس الحمدلله څومره مدرسې دي ټولې طالبانو نه هم ډکې دي او مدرسین او استادان پکې څومره دي او د ټولو ضروریات خدای پوره کوي الحمدلله مدرسې هم ډېرېږي طالبان هم ډېرېږي دستار بندیان هم زیاتېږي فاضلان هم ډېرېږي دا زموږ او تاسو لپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده باید موږ او تاسو پرې خوشحاله شو ځکه الله چې چا باره کې د خیر فیصله وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دین یې پوهېږي مال خدای هر چا ته ورکوي دوست ته هم ورکوي او دشمن ته هم ورکوي او دین او علم صرف خپل دوست او خپل محبوب ته ورکوي چې څوک یې خوښ شي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې زموږ او تاسو محبت د عالمانو سره پیدا کړي خدای دې زموږ او تاسو زړونو کې د علماو سره بغض نه پیدا کړي دا هلاکت دی ګورئ په ځان به هم پوه نه شو او تباه و برباد به شو الله تعالی دې د علماو محبت زموږ په زړونو کې راسخ کړي دا مجلس دې خدای قبول کړي الله تعالی دې زموږ او تاسو د مغفرت ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمد لله